نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته خطاب کولو او وی فرمایل ماذا یستقبلکم تستقبلون، د کم سی ستاسو استقبال کوي او په انتظار یې او کم سی ستاسو استقبال کوي. درې پیره دا جمله او فرمایله. حضرت عمر رضی الله عنه عرض کو وحی نزل، دا الله رسول صلی الله علیه وسلم سو وحی نازلې دو والا دا تاسو د څه کلمات ویل. نبی علیہ السلام فرمایل الله دا څه قسم وحی نازلې دو والا نه ده. بیا عرض کو عدو حضر، دشمن حمله کوي څه چې مونږ تیاری وکړو. نبی علیہ السلام فرمایل الله د دشمن د حمله خبرم نه ده. بیا حضرت عمر سے عرض کو فماذا قال، نو دا الله رسول بیا څه خبره ده چې تاسو داسې او فرمایل چې د کم سی تاسو استقبال کوي او کم سی تاسو استقبال کوي. د دې مقصد څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ښکلې جمله فرمایله ان الله یغفر فی اول لیلة من شهر رمضان لكل هذه القبلة، یقینا الله رب العزت د رمضان د میاشتې په اولنې شپه کې د مسلمانانو د اهل قبله او مغفرت اعلان کوي. اولنې شپه کې، نور شپې خو ډېرې د رحمتونو دي او د مغفرت خصوصي او عمومي اعلانات کیږي، خو دومره د فضیلت میاشت را روانه ده چې په اولنې میاشت کې د امت مسلمه د مغفرت اعلان کیږي. د صحابه په زړه کې سم شوق پیدا شو چې کله به موږ د میاشت نصیب شي. الله دې موږ ته په خپل فضل نصیب کی او دغه اعلان مستحق ته الله موږ هم وګرځي.